د تلندی خلقه واورئ قطاده وفرمایل د ختم نبوت برکت و د پیغمبر د لاس برکت و د پیغمبر د دم برکتو د پیغمبر د معجزې او د اعجاز او په ختم نبوت د قربان دلو برکت و چې زما روغې سترګې هغسې کار نه کولو څنګه چې زما د زخمي سترګې نظر تېر شوی و. پیغمبره ووایه راته زما د موټي کې څه دي؟ پیغمبر ورته وفرمایل دا پرېږده چې ستا په موټي کې څه دي؟ کم سیز چې ستا په دې موټي کې دی هغه به زما د ختم نبوت گواهی ورکوي. څنګه دې خوښه ده؟ هغه وی ټیک ده. کانو چغې کې چې دا د الله پاک آخري رسول دی. ابو جهل کاڼي لرې وویشتل وایي موږ ته پته دی جادوګر یې. وایه استغفر الله، په زوره وایه استغفر الله. ابو جهل راغو مخې ته ورته کېناستلو ځان ته پیغمبر وای او جی پیغمبر یم د الله رسول وای او جی د الله رسول یم د ختم نبوت دعویدار او جی د ختم نبوت دعویدار یم د ختم نبوت پرچار کې او جی د ختم نبوت پرچار کوم که پرشته پیغمبر دا سپوږمۍ دو ټوکړې کا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم آسمان ته وکتل، رب ته دعا وکړه او سپوږمۍ ته اشاره وکړه. د ختم نبوت په برکت باندې الله پاک سپوږمۍ دو ټوکړې کا. په زوره وایه سبحان الله، په زوره وایه سبحان الله. چې دې باندې کله د ختم دلو وخت راغو بیا زما آقا استا پیغمبر زما پیغمبر او ستا او زما خوږ پیغمبر رحمت کائنات محمد عربي صلی الله علیه وسلم په سر باندې الله پاک د ختم نبوت تاج کېښودلو. په زوره وایه سبحان الله، نور په زوره وایه سبحان الله. ختم نبوت تاج چې زما د پیغمبر په سر باندې کېښودلی شو، د ختم نبوت اعزاز چې زما پیغمبر ته حاصل شو، چې د ختم نبوت دا عظیمه مرتبه او دا لوی شان زما پیغمبر ته حاصل شو، او دغه منظر دا عزت دا مقام دا مرتبه دا شان دا رتبه او دا لوی والی ابو جهل وکتو، عتبه وکتو، شیبه وکتو، نورو کافرانو وکتل، په زړه کې کباب شول. د هغې زمانې یهودیان را پاڅېدل، د هغه زمانې عیسایان را پاڅېدل، چغې ووالې پیغمبره ستا شرافت منو، ستا اخلاق منو، ستا خاندان منو، ستا نسب منو، ستا رتبه منو، ستا بلندی منو، ستا رفعت منو، ختم نبوت دې نه منو. حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ د یهودیانو لوی عالم دی، پیغمبر ته راغو، درې تپوسونه یې ترې وکړل او بیا یې ورته عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې درې تپوسونو جواب بغیر د نبي نه بل څوک نشي راکولی. یو سوال بل سوال بل سوال. پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکو او چې پیغمبر جواب ورکو د یهودیانو یو لوی وفد په دروازې راښکاره شو. حضرت عبدالله بن سلام د پیغمبر جواب نه پس ایمان راوړو، پاسېدلو او پیغمبر ته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایه په زوره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یهودیان دی یهودیان دوی خبر نه کې چې ما ایمان راوړی دی، زه دلته پټ ودرېږم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی، د یهودیانو وفد مخامخ کېناستېدلو او حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ د دروازې شاته پټ ودرېدلو. پیغمبر یهودیانو ته وایي څنګه یې ښه یې؟ تپوسونه وشول. بیا ورته وایي حضرت عبدالله بن سلام پیژنئ؟ وایي او جی پیژنو. څنګه سړی دی؟ دا ټول وفد په یوې ژبې باندې په یو اواز باندې پیغمبر ته ووایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن سلام زمونږ سردار دی او زمونږ د سردار زوی دی. عبدالله بن سلام په مونږ کې ټولو نه بهترین دی او په مونږ کې د ټولو نه بهترین سړي زوی دی. پیغمبر وفرمایل که حضرت عبدالله بن سلام
اسلام راوړي يهوديانو چغې کې خدایا زموږ د خدای نه پناه غواړو چې عبدالله د اسلام قبول نکي چې څنګه هغوی دا خبره وکړه حضرت عبدالله بن سلام د دروازې نه را بهر شو وای پیغمبره ما پتا ایمان راوړی دی یهودیانو ما په پیغمبر ایمان راوړی دی یهودیانو چغې کې پیغمبره دا عبدالله نه دی دا عبدالله دا مونږ کې صحیح سړی نه دی او نه د صحیح سړي زوی دی حضرت عبدالله بن سلام پیغمبر ته وفرمایل یا